جمال حسین نوم دی، خو ما پسې مې ویډیو جوړه کړې وه. هغه غریب خو کم فهم دی، دماغي توازن یې کمزوري دی، ما ته دماغي منټلي ډسټرب غونډې ښکاري. هغه سایکو غونډې، هغه که ته هغه ته مولا وي خو هغه مولا نه یې سره. نو د ده خبره ټیک ده، زه لیونی یم ځکه چې د ده شان خلک زه برابروم، د ده شان خلک زه برابروم او د ده شان ته شپېته ما نور برابر کړي دي. ځکه زه لیونی یم چې ستا شان خلکو ته ما ستنې والي دي. زه ځکه لیونی یم چې ستا شان خلک ما په سیده کړي دي. زه ځکه لیونی یم چې ستا شان خلکو له ما اشرې کړي دي. زه مردان ته لاړم، یاره د سړي سره ما ناسته وشوه، ما ورته چې تا دا خوب څنګه لیدلی دی؟ دی وایي یاره وایي په جمعیت علما اسلام کې ما ته پیدا نه وه، زما څه کوي په کار و او هغه ما له جمعیت علما اسلام نه ایستل. نو زه بیا جماعت اسلامي والا راته ویلي چې دا کویان به دله زه وباسم، نو ما دې وجې نه په جماعت اسلامي کې اعلان وکړو. زه اوس تاسو په قصه پوهېږم. دې چې کله خوب لیدلی ویل چې زه یم او امیر جماعت اسلامي جناب سراج الحق صاحب دی او مونږ اور لګېدلی دی او مونږ ورته پوکي وو. نو ما چې څنګه پوکي موکي دا څه حساب کتاب دی؟ نو دې باندې ما رد وکړو چې لکه ته چې کوم دی د خلکو لکه دا واضح جوړه کړه چې دا د جمعیت علما اسلام نه لاړ، د جمعیت علما اسلام د پرېښود. ما وویل چې د جمعیت د نوک برابر تعلق د جمعیت علما اسلام سره نشته، دا سره دی نه جمعیت علما اسلام کې. نو بار یو سړی دنده دی نه، نو ته څنګه بار کې؟ یو سړی دنده دی بیا ته ووایې چې ما سړی بار کو، هغه سره جمعیت علما اسلام کې داخل نه و، نو ته خارجي څنګه؟ نو د باندې ما رد وکړو. بیا څو ورځې بعد زه لاړم مردان ته. چې لاړم نو زما عادت دا دی چې زه کله یو ځای کې انتظار کوم، نو ګاډی یو هغې کې ډېر زیات ټایم و، د ګاډي خواته جومات و. نو ما یاره زه به جومات ته لږ ورشم، جومات کې وکښېنم او که امام صاحبي سړی ورسره ګپ شپ ولګوي. نو لاړم نو دی په جومات کې ناست و. چې ناست و نو بس خو ډېره مزه وکړه. نو بس زه ورغلم، بس ګپ شپ هم لګاو. ما چې څه حساب دی ته خو خوب لیدلی و؟ ما ته ویل چې ته جمال حسین یې؟ ما ویل او زه جمال حسین یم. ویل ښه تا ما پسې ویډیو کړې وه؟ ما ویل او تا پسې مې ویډیو کړې وه، ځکه چې زه خو ذهني بیمار یم، چاته دا نه شم ویلی بس ما خو تا پسې ویډیو کړې وه، زه معافي غواړم، دا شی خو زه کوم نه. نو ځکه خو یې ما ته ویل چې داسې ذهني بیمار دی، ځکه چې ده ته ما ویل چې ته څنګه خوب لیدلی و د خدای بنده؟ نو هغه خوب نه و، ګوره د دروغو خوب و. ځکه چې ده وویله چې یاره زه د جمعیت علما اسلام مشرانو پسې لاړم مردان ته او د جمعیت علما اسلام مشرانو ما له کویه وینستو، زما یې کار ونه کړو. نو ما د دې وجې نه ما په جماعت اسلامي کې اعلان وکړو. نو دا خوب در دروغ و، یعنی د خوب هېڅ حقیقت نه و، د خوب د سره حقیقت نه و، خوب یې سره لیدلی نه و، خو دا خوب د ځانه جوړ کړو، د ځانه خوب جوړ کړو او ویل چې یاره زه جمعیت علما اسلام پرېږدم. نو ما پرې رد وکړو چې وروره د جمعیت علما اسلام سره داسې تعلق نشته دی، دا دی نه په جمعیت علما اسلام کې. ما خو د دیوبند د پټې نه بار کاو، اورې ما خو د دیوبند د پټې نه بار کاو، ځکه چې دی مکمل له علما دیوبند خلاف روانو، دی بریلی ټایپ دی، بریلی دی. اوس خلک وایي چې یاره د نعماني نه فراغت وشو، دی نه، دا خو دنیا خلک دي د حقاني نه فراغت شوی، د نعماني نه فراغت شوی او زی بیا اهل حدیث شي یا پنجپیری شي یا څه شي یا څه شي یا منیر شاکر چې دی ولې دا د دیوبند مدرسو کې نه دی لوی شوی، دې ټول سبقونه زموږ د دیوبند د استادانو نه ویلي، اوس ورپسې خبرې کوي. نو زه په دې وجه لیونی وم چې ما د ده حقیقت ښکاره کړو. اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې زه لیونی یم که دا لیونی دی؟ لیونی خو دا دی چې لکه ته د کوی دپاره ته اوس خوب وینې، د کوی دپاره ته اوس حق جومات پرېږدې. زه خو چې ټوکړی ټوکړی شم جمعیت علما اسلام نه پرېږدم، ټوکړی ټوکړی شم، ځکه چې دا حق سچ جماعت دی، زمونږ د علماو جماعت دی، د علماو د پټې نه خوا کېدل دا ستا غورځېدل دي. نو د ده خبره ټیک ده، زه لیونی یم، ځکه چې د ده شان خلک زه برابروم، د ده شان خلک زه برابروم او د ده شان ته شپېته ما نور برابر کړي دي. ځکه زه لیونی یم چې ستا شان خلکو ته ما ستنې والي دي، زه ځکه لیونی یم چې ستا شان خلک ما په سیده کړي دي، زه ځکه لیونی یم چې ستا شان خلکو له ما اشرې کړي دي.